پیښور پوهنتون کې د اتوار پر ورځ د سکیورټي سپروایزر د وجنې پزز د کوونکو احتجاجي مظاهره کړې ده د پی د عدالتي پلټنو غوښتنه یې کړې او د پوهنتون استادانو د پی پزز د هړتال شروع کول اعلان کړی دی زده کوونکي وایي چې پیښور پوهنتون کې دننه په تیرو 2 هفتو کې د یو استاد او سکیورټي کمپنۍ سپروایزر وجنې اندېښمن کړي دي پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو بېلابېلو تنظیمونو تیر ورځ د شخصي امنیتي کمپنۍ سپروایزر سقلین بنگش د ساتون کې په تماچا د وجنې پزت نن د اکیډمیک بلاک نه تر خیبر میډیکل کالج پورې احتجاجي لاریون کړی دی د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر محمد عزیر ویل چې د کیمپس دننه د امنیت حالات ډیر خراب شوي دي او د سو واري خواستونو باوجود انتظامی په دې لړ کې ګامونه پورته نکړل نو ځکه د سبانه د هړتال شروع کولو فیصله وکړه دا په 2 هفتو کې د امنیت ساتونکو لخوا د کیمپس دننه د وجنې دویمه پیښه ده تر دې وړاندې په 19 فروری د پیښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د انګریزي څانګې استاد بشیر احمد دغه پوهنتون یو امنیت ساتونکي د نښتې په مخال وشتلې او وجلې وو د پیښور پوهنتون د مرکزی کیمپس دننه سلور یونیورسيټي شپږ کالجونه او 14 سکولونه دي او ټول آبادی قابو 2 لکه ده د کیمپس دننه د 300 پورې پولیس اهلکار په ذکرل شوی دي د پوهنتون د شمیرو ترما پوهنتون کې 850 او اسلامي کالج یونیورسيټي کې 15 یا ساتونکو اهلکار مامور دي او د شخصي ساتونکو کپنیانو اهلکار دین علاوه دي نقیب خان د پیښور پوهنتون د ساتنې مشر دی وایي چې یونیورسيټي کې د شخصي کپنیانو ساتونکو اهلکار نه تجربه کار دي او سو واره دا مسله د لوړپوړو چارواکو سره هم شریکه کړې ده یو هفته وړاندې د کیمپس دننه د استادانو اتحادیې د پیښور پریس کلب مېته د امنیت خراب صورتحال د اسلامي کالج یونیورسيټي د استاد بشیر احمد د وجنې پازت احتجاجي مظاهره کړې و ډاکټر عزیر وایي چې د کیمپس دننه د پولیس نه علاوه ټول ساتونکو اهلکارو نه وسلې واغستل شي ځکه چې روانو حالاتو استادانو زده کوونکو په ذهني توګه ډېر اندېښمن کړي دي د پیښور پوهنتون انتظامی پرون د شخصي ساتونکو کمپنۍ سپروایزر د وجنې علتونو معلومولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده چې خر اړخیزه پلټنې وکوي خو زده کوونکو استادانو د کمیټې منلو نه انکار کړی دی غوښتنه ده چې د هغو چارواکو نه دي هم پلټنې وشي د چا په وجه چې د امنیت مسلې جوړې شوې دي علب خان شیرپو دلبر نیوز پیښور پوهنتون